بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو خويندو، امید لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یې. الله دې مونږ او تاسو ټول خوشاله لري. زما مینوالو خويندو ورونو، نن ستاسو سره د محبت یو ډیر ناشنا عمل شیر کوم. دا وظیفه نه ده، دا د محبت تعویز ده، خو ډیر زیات اثر کوونکی تعویز ده. یو پیر وکي او بیا اثر په خپل وویني. دا تعویز تاسو ته په سکرین هم ښکاري او دا تعویز صرف د محبت لپاره ده، یعنی د بل انسان په زړه کې خپل مینه پیدا کولو لپاره. ډیر زبردست او طاقتور تعویز ده. نو که یو هلک د جنۍ سره مینه کوي یا یو جنۍ د هلک سره مینه کوي، او جایز مینه، د ناجایز مقصد لپاره به بالکل نه کوي. یعنی غواړي چې زما د سره نکاح وشي، یا د یو سړي یا جنۍ نکاح شوی او خاوند د ښځې سره مینه نه کوي، جنگ جګړې ورسره کوي، خبره یې نه مني او د هغې طرف ته توجه ډیره نه وي. ښځه او خاوند دواړه د یو بل دپاره کولی شي. هر څوک چې غواړي چې د ده په زړه کې زما ډیره مینه پیدا شي، نو انشاءالله دا تعویز به ستاسو ضرور په کار راځي او ډیره فایده به درکړي. او هغه کس به ستاسو سره لکه د لیونو مینه شروع کړي. د دې تعویز طریقه تاسو ته زه ښیم. دا تعویز چې تاسو څه ټایم کوئ نو کولی شئ. چې څه ټایم یې لیکې نو لیکلی شي، که هلک یې لیکي نو هم لیکلی شي، او که جنۍ یې لیکي نو هم لیکلی شي. په تور بالپن باندې به یې لیکئ، بل قسم بالپن باندې به یې نه لیکئ. د دې دپاره د اودس کولو یا د لامبلو یا د غسل کولو د دغې څه ضرورت نشته. بهتره ده چې انسان په اودس کې وي. یو سپین کاغذ به واخلئ، بالکل صفا کاغذ. په هغې کاغذ باندې به دغسې یو بوکس جوړ کړئ، دغسې یو نقشه، څنګه چې دې کې دا خانې جوړې شوي دي، دغسې خانې به وړومبنۍ جوړې کړئ. او په برنۍ وړومبنۍ خانه کې به اول ولیکئ 5 او 9، څنګه چې تاسو ته په دې سکرین ښکاري هم داسې به ولیکئ. خو اول 5 او بیا 9، ورپسې ها الف، او بیا ورپسې میم هام، ورپسې بیا سلور او بیا 9. اول سلور او بیا 9، او لاندې خانه کې با جیم الف لام جال. دا به بالکل په دغه طریقه څنګه چې ما وې او په دې سکرین ښکاري دغسې ولیکئ. د دې خانونه لاندې الحب فلا بن فلا على حب فلا بنت فلا. دلته به احتیاط کوئ. دلته کې تاسو زه پوهیږم که یو هلک د جنۍ دپاره کوي نو هغه به ولیکي الحب، بیا د فلا په ځای د جنۍ نوم، بیا د بنې په ځای بنت، او د فلا په ځای د هغې د مور نوم. او که جنۍ د هلک دپاره کوي نو به لیکي الحب، د فلا په ځای به د هلک نوم، بیا بنې، او بیا د فلا په ځای د هلک د مور نوم. ورپسې علا، علا نه پس به حب، علا حب به ولیکي. بیا فلا بنت فلا په ځای به که هلک لیکي نو د فلا په ځای به خپل نوم ولیکي، او د بنت په ځای به بنې ولیکي، او د فلا په ځای به د خپل مور نوم ولیکي.
او که جینۍ هلک له لیکي نو د فلا په ځای به خپل نوم یا بنتې یا د فلا په ځای د خپلې مور نوم دا به په دې طریقه سره ولیکئ او دا تعویض به راغونډ کئ یو پلاستیک کې به یې بند کئ چې خرابېږي نو دا تعویض به چېرته په لمده خاوره کې پټ کئ خښ به یې کئ داسې خاوره چې هغه هر وخت لمده وي که هغه ستاسو په خپل کور کې هم داسې سزی نو هلته یې هم خښولی او پټولی شئ دا عمل صرف یو ځل کول دي هغه انسان په زړه کې به ستا سره مینه رو رو پیدا کېدل شروع شي او هغه به ستا طرف ته متوجه شي انشاءالله ستا سره به مینه شروع کړي دا تعویض جایز تعویض دی یعنی د شیطانی تعویضونو نه ځان ساتئ دا تعویض دغې طریقې سره وکئ او یو څو ورځې صبر ورته وکئ انشاءالله فایده به یې پخپله ووینئ و صرف جایز مینه محبت دپاره یې وکئ بس الله دې به موږ او تاسو ټولو رحم وکړي الله دې ستاسو د زړه هر ارمان او حاجت پوره کړي الله دې ستاسو ټولې پریشانۍ او مشکلات ختم کړي